چې د پنځپیریانو بنیادی عقاید دا غي هم لږ وضاحت وکي چې کم داسې عقاید دي د پنځپیریانو چې هغه د اهل سنت نه مخالف. بل سوال زماده د چې مخ کې به تاسو مناظري کول پنځپیریانو سره او پنځپیریان به میدان ته هم راتلل، نو سوجه د چې وس پنځپیریان میدان ته هم ناراضي او تاسو مناظري هم نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موجود یمنن د باطل فرقو ډاکټر استاد محترم مولانا محمد رحیم المحمودی صاحب سره یو څو سوالات مې راوړي مې چې تاسو سره شریک کما، نو الله دې وکړي چې هغه سوالات زموږ ټولو د پاره د امت د پاره د خیر ذریعہ وګرځي. د ټولو اول سوال زماده دی چې په دور حاضر کې د علماء کرامو په خپل منځ کې اختلاف بنیادی وجه څه کېدلی شي؟ دومره اختلافات دي په دور حاضر کې، د دې اختلافاتو بنیادی وجه څه ده؟ عوامو ته هم. الرحمن الرحیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ټولو نه اول که وکتل شي د علماء کرامو په خپل مابین کې د دې اختلافاتو بنیادی وجه دا خو د احادیثو نه معلومیږي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې دا فرمایلی و چې زما په امت کې به 73 فرقې جوړیږي او په دغه 73 فرقو کې به یوه ډله داسې وي چې دا به جنت ته ځي. نو معلومه دا شوله چې د امت په مابین کې اختلافات دا خو به جوړیږي، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیثو هغه پیشنګویي او د رښتیا هغه خبرې رښتیا کېدل دی چې دا ډلې به جوړیږي. خو دلته سوال داسې کول پکار دی چې آیا په دې دور کې دا فرقې چې کم د علماء کرامو جوړیږي یا کم اختلاف چې دی په دې کې څه کول غواړي؟ نو ټول علماء کرامو ټول امت ته الله رب العالمین په قرآن کې د دې بهترین وضاحتي پیغام ورکړی ده چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، چې تاسو اختلافات ما جوړوي بلکې تاسو به کوشش د اتحاد او د اتفاق وکوي. الله رب العالمین موږ دا پوښتنه بیا نه کوي چې آیا دا فرقې ولی جوړ شوي وو، بلکې الله دا پوښتنه به ضرور کوي چې آیا دغه فتنې او دغه فرقو په جوړولو کې تا روزمره کوشش کول او کنه د امت په یکجهتی او په وحدت او په اتفاق او په اتحاد باندې تا کوشش کوله. اوس به دې ته کتلی کېږي آیا په معاشره کې کم مولا کم طالب کم کس هغه د امت اتحاد طرف ته دعوت ورکوي او کوم کس د امت د افتراق سبب ګرځي. نو اصل کې مسله دا ده چې کم خلق د امت د افتراق دغه وجه جوړیږي، دا خلق به د الله رب العالمین په نسبت باندې مجرمان بوي او دغه خلق چې د امت په مابین کې تور پیدا کوي که چرته خپل دغه بد عملینا د امت مابین دغه اتحاد خرابولو نه دیو من نشوله او توبه اونه وستله، نو بعید نه ده چې دغه خلق دیو د جهنم خشاک وګرځي. سوال دا دی چې په د اسلام کې دا یو بل تسپک الفاظ استعمالول دا جائز دی او کنه دی؟ او که چرته دا جائز یعنی ناجائز وي، که چرته دا ناجائز وي نو دا صرف د عوامو د پاره ناجائز دی که د علماء کرامو د پاره هم ناجائز دی؟ د دې وضاحت. بسم الله الرحمن الرحیم. دا هم ډیر زیات د معاشرې سره تعلق لرونکي سوال دی، خصوصا په دې دور کې د علماء کرامو د طلبه کرامو سره او د هغې د حوالې سره د دې سوال اشد تعلق دی. یقینا دا خبر یاد ولرئ چې یو کار په اسلام کې جایز نه وي، دا کار خوا که ملا وي که مفتی وي که بزرګ وي که جاهل وي که امی وي د ټولو دپاره به ناجایز وي. یو بل ته بد نومونه ویل، یو بل ته بد القابات ویل، د یو چا پورې مسخره او ټوخه کول، یو چا پورې خندا کول، یقینا دا په شریعت او په دین اسلام کې په سختی سره من راغلی ده.
د ټولو نه اول دا کوتاهي کمزوري که په ما کې وي چې ما د یو چا نوم په مسخرې سره یا په داسې نامناسب طریقې سره اغستې وي زه د هغې نه او ټول امت نه په دې باندې معافي هم غواړم او بیا خپل ټول علما کرام او طلبه کرام ورونو ته هم دا پیغام ورکوم چې دغه یو بل نومونه دا په بدو القاباتو سره اغستل دا مناسب نه ده لکه قرآن کې هم الله رب العالمین فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب یا دغه شان د بئس الاسم الفسوق بعد الايمان نو دا خو فسق دی دا خو بد اخلاقی ده خو دغلته به عوام او مولیان یو نکته عجیب یاد ولرئ که چرته بد نوم اغستو په وجه باندې امي ته 1% ګناه ملاویږي نو دی مولا ته به 10 چنده نه زه به وایم چې 1000 چنده زیات ګناه به دی مولا ته ملاویږي چې څنګه د مولا فضیلت زیات دی په دی عوامو باندې هم دقه شانتي چې کله مولا ګناه کوي غلط نومونه اخلي امي ته به لږ عذاب ملاویږي او د مولا ته به ډېر عذاب ملاویږي نو باید دا زه جایز نه ګڼم بلکې زه به څه یم چې جایز نه ګڼم بلکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله رب العالمین په نسبت باندې دا جایز نه ده چې یو بل چاته د بد نومونه یاد کړي پنځپیریانو بنیادی عقاید د هغې هم لږ وضاحت وکړي چې کم داسې عقاید دي د پنځپیریانو چې هغه د اهل سنت نه مخالف دا سوال هم ډېر زیات اهم دی او اکثر عوام له دې څخه ناخبر دي ځکه چې عوام خو د مولیانو د روزمره زندګي او د ژوند نه خبر نه وي ټول روز او شپه په خپل کاروبار کې مصروف وي دنیاوي مشغولتیا کې مصروف وي داسې پر روز کې ګنټه زیات نه زیات ګنټه 2 ګنټو دپاره دغه موبایل را واخلي او په دې کې فیسبوک را واړوي او بیا وګوري چې دا مولا یو بل پسې لګېدلی دی دا مولا یو بل سره اختلاف کوي بس بیا دغه امیان هم مفتیان چې فتوی لګول شروع کړي نو په 1 ګنټه او په 2 ګنټو فیسبوک کتلو په بنیاد باندې په دې مسایلو سر نه خلاصېږي چې آیا د دیوبند د علماو د پنځپریانو د علماو سره اختلاف سره بهرحال مختصر الفاظو کې دا چې دیوبندي علما دا وایي تبلیغي علما دا وایي یعنی مونږ دا وایو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې ژوند په دنیا کې د نور خلکو نه مختلف وو یعنی رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله سفر کولا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام باندې الله رب العالمین دومره ډیر زیات مهربان او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام خیال به ساتله چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې په ګرمي کې سفر کولا لپاسه الله رب العالمین طرف نه به وریځ راوستي شو ګرمي نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم محفوظ شو بل د محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العالمین په دنیا کې دا ژوند د نور خلکو نه مختلف ورکړیو یعنی رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دغه دنیاوي ژوند کې هم د هغې د پسینه مبارک نه خوشبویي به تلله د نور خلکو نه بدبویي بل په دنیا کې د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام ژوند الله رب العالمین دومره بهترین ګرځولی و چې د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په خوب سره او دس نه ماتېدله بل رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام باندې د الله رب العالمین انعام دومره و چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله مانځه ته ودرېدله نو مونږ صرف په دې ظاهري سترګو باندې مخې ته ګورو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام شاته په صف کې دغه خلک هم کتله داسې ډیر معجزات د محبوب علیه الصلاۃ والسلام دی بل د محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې په کم لاره باندې تلو د هغه لارې نه به خشبویي تلله دا ټول تفصیلات مې دې دپاره وکړله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیاوي ژوند دا د نور خلکو نه جدا و هم دقه شان د په قبر کې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام دغه ژوند دا د نور خلکو نه جدا دی بلکې د مرګ کیفیت هم د نور خلکو نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا جدا و مونږ دا وایو چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې ژوند په دنیا کې مختلف و داسې په دې قبر کې هم د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام ژوندون ثابت دی خو دا ژوندون د حیات الدنیاوي دی حیات الدنیاوي معنی دا ده چې څنګه رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د دنیا والا جسم په دنیا کې ژوند دی دغه دنیا والا جسم دا په دې قبر کې حیات برزخی سره ژوند دی مونږ دا وایو چې
چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په خپل روزه مبارکه کې منظم کوي، تلاوت به هم کوي، دغه شانتي د امت د پاره دعاګانې به هم کوي، دغه شانتي د امت د پاره د الله په دربار کې شفاعت او د الله په دربار کې د بخښنې د دعا به هم کوي. پنځپریان وایي نه، رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په قبر کې نه مونځ کوي، نه رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د امت د پاره دعاګانې کوي، نه رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د جسم مبارک په دې قبر کې ژوندی دی. دا بنیادی اختلاف دی. او مونږه سوایو چې ګوره رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دغه ژوند په قبر کې ثابت دی. عوامو د پاره وایم، علمی اصطلاحات به ډیر بیان نه کما. عوام تاسو وګورئ د تبلیغیانو به تاسو اوریدلی وي چې دا قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه یا د جهنم د کندینه یو کنده ده. اوس یو کس چې کله مړ شي هغې په باره کې مونږ یقیني نه شو ویلی چې آیا د دې دا قبر دا جنت د باغچو نه باغچه ده که نه دا د جهنم د کندې نه یوه کنده ده. غیب علم الله سره دی. لیکن رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د خپل روزه مبارک په باره کې واضح طور باندې فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. یعنی د الله رب العالمین انعام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د محمد رسول الله مقام دومره اوچت چې الله رب العالمین د جنت ټکړه د رسول الله مبارک قدمونو ته د دنیا ته ولېږله. نو باید دا خو هر یو انسان مني چې جنت کې انسان مړ وي که ژوندی وي. ژوندی وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روزه مبارک دا خو جنت دی. نو چې کله دا جنت شي نو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام به د روزه مبارک ژوندی وي او کنه به وي. نو مونږ دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روزه کې ژوندی دی. پنځپریان وایي چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په دې روزه کې ژوندی نه دی. دا اهم عقیده ده. د دې مې تفصیلي وضاحت وکړو. دین علاوه بل اختلافي مسله ده د بنیادی چې مونږ دا وایو چې دا مړی په قبر کې د خپو کشاري اوري. پنځپریان وایي دا نه اوري. دا امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دا، ګڼ روایات امام بهقی رحمه الله ذکر کړی دا، امام سیوطی رحمه الله ذکر کړی دا، علامه ابن حجر الاسقلانی رحمه الله ذکر کړی دا. دین علاوه اکابرین علماء دیوبند متفقه طور باندې دا فیصله کړی دا. بل مونږ وایو چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام روزه مبارک ته یو عاشق لاړ شي، د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام پر روزه باندې سلام وکي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سلام په خپل اوري او جواب هم کوي. اگر کدا سلام د مسجد نبوي په حدودو کې څوک په قلاره ولي ونه کی که قلاره هم وکي رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام اوري. اوس څنګه اوري؟ دا د الله کار دی. الله رب العالمین ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر یو شی باندې قادر دی. نو باید دا چې پنځپریان وایي چې څوک چې دا خبره کوي چې مړی اوري دا مشرکان دي، او مونږ دا وایو چې څوک دا خبره کوي چې مړی اوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده، دا د صحابو خبره ده، دا زموږ عقیده ده. صرف لا دا خبره نه کنه چې اوري، بلکې خضریات سره موږ دوره کې هغه وی چې څوک د سماع موتا د سلام د سین د اوریدوم قایل نو کټر مشرک دي. ها نو عوام تاسو په دې خبره باندې ځان ډیر زیات په توجه سره پوهه کوي. زمون پنځپریانو سره اختلاف د فرقې نه ده چې دا پنځپری دی. یو کس د ځان ته سلسله پنځپری وایي خو بیا هم که عقیده ټیک وي موږ د هغې خلاف نه یو. مونږ دا وایو چې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د حدیث نه چې ثابت وي که د دې خلاف سو خبره وکي د دې به مونږ مخالف یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی عند قبر سمعته، که څوک زما د قبر خواته درود سلام وایي زه په خپله اورم. وس یو طرف ته د خزریات خبره ده، بل طرف ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. مونږ به رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دا خبره به اخلو، د پنځپریانو دا خبره به پرېږدو. باقی کم اختلافی موضوعات چې دی باندې به ان شاء الله بل ټیم تفصیلی خبره کوو. فی الحال دغه دو خبرې دا به کافی دي. سوال زماده دی چې څه وجه ده د پنځپریانو دومره شور او غوبل جوړ کړی دی؟
صرف د علماء دیوبند په عقاید باندې تبصری کوي، د علماء دیوبند تکفیر کوي، په علماء دیوبند باندې ردونه کوي. په دې ملک پاکستان کې خو نور هم ډیر باطل فرقې موجود دي، غیر مقلدین موجود دي، بریلیان موجود دي، شیعاګان موجود دي. سوجه د چې دا پنځپیریان صرف رد په علماء دیوبند باندې کوي. په دې بنیادی وجه دا هم ډیر زیات اهم سوال دی چې دا پنځپیریان دا ولی په دومره فرقو کې صرف او صرف د علماء دیوبند خلاف ډیر زیات په میدان کې غږیږي، فتوا بازی کوي، د دیو خلاف نعرې لګوي. نو اصل کې مثال په تور باندې که زه تا نه اوس پوښتنه وکړم او تا ولېږم چې لاړ شه د بازار نه ته داسې چل وکړه ما ته فروټ راوړه، نو ته به بازار ته چې لاړ شي ته به فروټ راوړي که نه چینی به راوړي؟ فروټ به راوړي. ولې؟ ځکه چې ته مې لېږلې د فروټو دپاره. دقه شانتې دا پنځپیریان چې د علماء دیوبند خلاف غږیږي دا پیدا کړی شوی د دې دپاره دی، دا وضع کړی شوی د دې دپاره دی، د دیو انتخاب له دې دپاره شوی دی چې دا پنځپیریان د علماء دیوبند خلاف د خلکو په ذهنونو کې شکوک اور شبهات پیدا کی. لکه څنګه چې په 1325 کې احمد رضا خان بریلوی هغه د علماء دیوبند خلاف میدان گرم کو، د علماء دیوبند خلاف د خلکو په ذهن کې اعتراضات پیدا کول شروع کړله، لیکن هغه خپل د مشن کې ناکام شو. چې کله ناکام شو اوس چې مثال په تور باندې ستا یو بل کس سره جګړه وي او مخامخ دا کس ډیر زیات مضبوط وي، ته یو ځل لاړ شي هغه دله شکست درکړي او بیا ستا زړه کې دا دی چې زه به دې نه بدل اخلم، زه به دا داسې نه پرېږدم او تا ته دا هم پته دی چې زه یوازې دې ته شکست نشم ورکولی او دا عزم دې کړی دی زه به خامخا دې سره دویم پیرې جنګ کوم او دا درته پته ده چې زه دې سره یوازې جګړه نشم کولی. ته چې اوس دویم ځل د دې دپاره جګړې له ځې ته به یوازې ځې که ځان سره بل ملګري به بوځي. دقه شانتې په دې دور کې او مخکې دور کې که وکتلی شي دا علماء دیوبند سره د الله نصرت او مدد دا ډېر زیات و. نو کله چې په دغه بریلویانو باندې د انګریزانو د کافرانو دغه مشن کامیاب نشو، دغه بریلیانو په وجه باندې علماء دیوبند ته شکست میلاو نشو، د حق اواز ختم نشو، د توحید پرچم ونه غورځېدله، په معاشره کې د بدعت دا ونه چلیدله، په معاشره کې د ظلم دا په عروج باندې را نغلی، د معاشرې نه انصاف ختم نشو. دې خلکو کوشش وکړله چې بی په یو بریلویانو باندې خو مونږ د علماء دیوبند مقابله نشو کولی. دیو بیا داسې چل وکړله چې دغه پنځپیریان را پیدا کو چې دا دواړه په شریکه باندې د علماء دیوبند مقابله وکړي. له دې وجې نه د دیو مشن د دیو کارګردګي دیو په میدان کې سرګرم چې دی د علماء دیوبند خلاف بنیادی وجه هم دا ده چې دا خو پیدا کړی شوی د علماء دیوبند خلاف دی. له دې وجې نه دی د علماء دیوبند خلاف دغه میدان کې سرګرم او د علماء دیوبند خلاف دغه خپل مشن دیو جاری ساتلی ده. دا خود پنځپیریانو د عقایدو وضاحت هم وشو، بل د پنځپیریانو د مقصد وضاحت هم وشو چې پنځپیریان د کم مقصد دپاره راویستل شوي دي او په کم مقصد باندې هغوی میدان ته راغلي دي. نو بل سوال زما دا دی چې مخکې به تاسو مناظرې کول پنځپیریانو سره او پنځپیریان به میدان ته هم راتلل، نو څه وجه ده چې اوس پنځپیریان میدان ته هم نه راځي او تاسو مناظرې؟ مسله دا ده چې پنځپیریانو مخکې به چیلنج بازي کوله. د ټولو نه اول سید علي مناظر د پنځپیریانو میدان ته حاضر شو په 2020 کې، هغې ته مخره ګډه ورکړله، هغې ټیټې سترګې ونیول او د ذکر بالجار د مجلس نه هغه لاړو. بیا پنځپیریانو دې خبرو کې زه در سره بل یو خبره به هم شریک کړم. پنځپیریانو موجوده دعوه دا ده چې دې سره مونږ مناظره ځکه نه کوو چې دا پوهیږي نه، نو زه دې امت ته وایم، زه پنځپیریانو ته وایم پکار دا ده چې که زه نه پوهېدم د سید علي نه پس تاسو به ما سره مناظره نه وکړې. دا ستاسو د مناظرینو دپاره مرګ دی چې سید علي مو کله درته پینچر کړله هغې نه پس تاسو دغه بلال معتزلي مخې ته راوړستو
معلومه پنځپریانو ته شول چې بلال د دې د ډګر سړی دا سید علي د دې د ډګر سړی نه دی بلال مخې ته راوستو بیا چې کله بلال ته مخامخ شوم په هغه باندې مرګي مرض ولګېدو نو چې کله په هغه مرګي مرض ولګېدو بیا د مټي یو بل کس مخامخ کړله که زه نه پوهېدم دا بلال ولې مخامخ شو چې بلال مې درته پینچر کړله بیا دغه مټي والا کم کس د دې ولې مخامخ شو نو چې کله دې ما ته وویله چې ته به زما ځای ته راځې مناظره به راسره کوي ما ورته بلکل به درځمه که زه نه پوهېدم نو دغه پنځپریانو ولې ویل چې مناظره به کوو بیا بلال هم اکسپایر بیا دین علاوه سید علي بیا شپږ کاله تیاری وکړه بیا سید علي خضریات صاحب سره مناظره کورس وکړله څه چل وکړله دینه مخکې مناظره کورس وکړله 2-3 کاله غیب بیا هغې 2022 کې بیا ماته چیلنج وکړو بیا یې ماته چیلنج وکړله چې وس میدان ولګوه بیا مې د جمهوریت په میدان کې توبګار کو هغې نه پس بلکل روک دی وس تاسو اوس ښکارئ هغې نه پس تاسو کلیپونه اورېدلی دی په میدان مناظره کې بلډ پریشر لو شو زه بهرحال دام وشو بیا دیو داسې چل وکړله پنځپریانو چې دې سره خو اوس نشو کېدلی دیو بیا داسې چل وکړله چې بشیر نعماني هغه میدان ته راوستو ډېر بدزبانو کنزلمارو هغه چې کله میدان ته راتلو د میدان د راتلو نه مخکې هغه راغې ماته فریاد کوله حقیقت دا دی چې بای تا سره معاون سیدکین مفتی صاحب دی او هغه خو دې مشهور منطقي نو ته به ما سره دا وعده کوي محمودي چې تاسو په مونږ باندې په مجلس کې منطقي سوالات نه کوئ ما ورته بلکل ټیک ده که ما ورته ویل چې منطقي سوالات کوو بیا خو هغه مجلس ته نه حاضرېدو ما ورته ویل چې بلکل به نه کوو بیا دې مشوره وکړله چې یار دې خو ما سره هم مناظرې ته تیار شو چې کله مجلس د مناظرې ولګېدو ما ورته خبره وکړله چې خبره به د قرآن نه وي خبره به د حدیث نه وي اجماع نه به وي هغه پوه شو چې ما سره نه قرآن دی نه ما سره حدیث دی نه ما سره حدیث شته هغې هلته منطقي اعتراضات شروع کړله نو اوس زه تا نه پوښتنه کومه زما او ستا په یو ځمکه باندې لانجه دی عوامو د پوهې دپاره وایم مونږ دواړه عدالت ته لاړو په عدالت کې مونږ اوس یو بل سره یا زه او ته یا زما او ستا وکیل یو بل ته مخامخ شو نو زه ورته وایم چې دا کم ځمکه باندې چې لانجه ده دا ځمکه زما دی او ته ماته وایي چې دې ځمکې ته سره بیا ګورو داسې چل دی چې دا ځمکه پرېږده ته چې بله روز مثال په طور باندې ته چې په لاره باندې تللی ته هلته هغه کس سره میلاو شو هغه کس زما دشمن و ته زما دشمن سره ولې ودرېدلی معلومیږي دا چې ته زما دشمن یې لکه اوس زما ستا مسله په څه شی ده په ځمکه باندې ده موږ راغلی څه دپاره یو ځمکې مسلې حل دپاره ته ما ته وایې چې ته زما دشمن سره ولې ودرېدلی یا ته ما ته وایې چې ستا د پلار څه نوم دی یا ته ما ته وایې چې ستا څه نوم دی بس خبره بدله کړي لکه مسله ده چې مثال په طور باندې ته زما نوم نه پیژنې ته ما سره لانجه ولې کوي مثال په طور باندې تا ته دا ځمکه نه دی معلوم چې آیا زما په کم ځمکه باندې لانجه ده چې ته ما نه تپوس کې چې نه ته کومه ځمکه باندې ما سره لانجه کوې چې تا ته پته نشته ته په کم ځمکې دپاره دې عدالت ته راغلی نو چې مطلب مې دا چې دا منطق و سوالات د حیات النبی په موضوع باندې د منطق و سوالاتو مطلب څه او غرض څه شی مطلب او غرض دا و چې خپل دغه دجل پټول خپل دغه گمراهي پټول خپل عقیده پټول او خلکو ته دا تاثر ورکول چې مونږ خو په علم کې ډېر زیات اوچت یو اصل کې که تاسو علم کې ډېر اوچت یې زمونږ تاسو سره اختلاف په دې کې نه دی چې آیا تاسو په علم کې اوچت یې او که نه زمونږ اختلاف دا کې تاسو سره دا دی چې ستاسو د عقیده دا د معتزلیانو عقیده ده ستاسو د عقیده دا د ګمراهانو عقیده ده دا تفصیل خلاصه ده سید علي دیو مخامخ کړله الحمدلله هغه مې ښه برابر کو بلال پنجپري دیو مخامخ کړله چې هغه لوی خلکو سره مناظرې ته کینی هغه مې درته برابر کړو هغې نه پسې زما نوم وانغستو عجیبه خبره دا ده هغه مجلس کې پخپله راته په خپل خولې اقرار کوي
چې ګوره زه ستا د ډګر سړی نه یم ته دې بل ملا سره خبرې کوه او ما ته دا خبره کوله چې ستا دا ملګري به ما سره مناظره کوي نوید مولوي صاحب نوم یو ما ته وویل بلال مولوي صاحب چې دا نوید مولوي صاحب به ما سره مناظره کوي ته به نه کوي اکه بلال مولوي صاحب د دوی مضبوط سړی و هغه مې درله دړې وړي بیا ورپسې مټې والا یو مجهول راغی هغه تر وسه روږدی بیا ورپسې بشیر مولا راغی هغه بالکل ګنګزو هینګ دا موبایل چې کله هینګ شي که نه موبایل چې کله هینګ شي نو دا سکرین لږ ټایم دپاره جام شي ته بیا پکې که لیکل کوي که نه موبایل بیا لیکل نه کوي دا بالکل بیا هغه سکرین نه هر څه غیب شي جام شي او که جام نشي هغه هر څه کډ کی دا موبایل خپل اصل صورت ته راشي هینګ کېدو نه پس نو اول خو هغه مناظره کې بشیر هینګ شو د هینګ کېدو نه پس خپل اصل صورت ته راغی چې منافقت خپل اصل عقیده پټولې شروع کړله نو مطلب مې دا شو چې پنجپریانو سره خو په دې جماعت کې بل څوک شته نه زه به چا سره مناظره وکړم ها زه پنجپریانو په جماعت کې داسې یو کس شته نه چې هغه ما سره مناظرې ته مخې ته کښېني او بل دا ده چې اوس ما په خپل مناظرو کې یو نوې یو خبره دیو ته مخامخ کړې ده چې تاسو مخکې دا خبرې ډېرې وکړلې زما مشر دا ویلې ستا مشر دا ویلې اوس به دا خبرې نه شریږي اوس به خبره کېږي صرف د قرآن او د حدیث او د اجماع نه ځکه چې دیو خلک د قرآن په نوم دوکه کوي دیو خلک د قرآن په نوم دوکه کوي اوس زه پنجپریانو ته وایم چې خولې مو زړې نیولې دي شرمېدلو چې تاسو په منبر وایئ چې قرآن او قرآن توحید او توحید اوس چې کله زه تاسو ته وایم چې خبره به د قرآن نه کېږي تاسو بیا ولې مناظرې ته نه حاضرېږئ معلومه دا شول چې تاسو د قرآن دشمنان یې بیا وحدان ته هم وایم چې ګوره بچیا نور د عوام ستا په حقیقت باندې پوهه دی چې ته د قرآن په نوم باندې تا څومره خلک دوکه کړله ستاسو احمد سعید ملتانی هغې د قرآن په نوم باندې څومره خلک ګمراه کړله ستاسو مفتی منیر شاګر هغې د قرآن په نوم څومره خلک ګمراه کړله ستاسو خزرایات هغې د قرآن په نوم څومره خلک ګمراه کړله نو باید دا چې اوس تاسو خلکو ته ښکاره شوی چې ستاسو جماعت هغه جماعت دی چې د قرآن په نوم باندې خلک د قرآن نه لر کوي د قرآن په نوم باندې خلک دین نه بیزاره کوي دا هغه ډله ده اوس که تاسو کې رجلون رشید وي تاسو کې یو پوهه انسان وي په قرآن او په حدیث باندې پوهه لرونکی انسان را مخامخ کې بسم الله به وکړي باقي دا فتوا بازی دا د مسئلې حل نه دی باقي خبره په قرآن کو خبره په حدیث کو دین علاوه یو خبر به هم نه